رسول الله صلی الله علیه وسلم ژغ مبارک وایو. نن د ژغ مبارک سبق دی. حامدا و مصلیا اما بعد. د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک आवाज خوږ ډډ او لوړ ډیر شایسته زړه ته راکښونکی زړه پورې ارمانجن आवाज یو. قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د لوړ आवाज شایسته आवाज خاوند او شفا. امام بیهقی رحمت الله علیه مبارک د امام ابو نعیم رحمت الله علیه د حضرت برا بن عازب رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دوی فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک مشتدا شي په لوړ आवाज خطبه وویل چې مستوره ښځینه په خپل کورو کې واورېدل. دلایل نبوت. حافظ ابو نعیم رحمت الله علیه مبارک د بی عائشه صدیقه رضی الله عنها مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د جمعې په ورځ پر منبر کښېنستی، بیا یې خلکو ته وفرمایل چې کښېنئ. دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ژغ عبد الله بن رواحه رحمت الله علیه مبارک په بني غنم په مدینه منوره کې د مسجد نبوي شریف څخه یو څه په فاصله کې یو ځای دی، هغه کې واورېدی، هلته کښېنستی. دلایل نبوت. ابن سعد رحمت الله علیه مبارک او ابو نعیم رحمت الله علیه مبارک د حضرت عبدالرحمن بن معاذ تیممی رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دوی فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک په مری قام کې مشته خطبه وویل. الله جل جلاله زموږ غوږونه داسې راخلاص کړل چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک وینا زموږ په خپلو ځایو کې واورېدل. طبقات الکبرى. دلایل نبوت. امام ابن ماجه رحمت الله علیه مبارک، امام بیهقی رحمت الله علیه د ام هانیه رضی الله عنها مبارک څخه روایت نقل کوي چې دا مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه السلام مبارک د کعبه شریفې سره د شپې تهجد لمونځ کوي. ما په خپل خونه کوټه کې د مبارک قرات اوریدي. سنن ابن ماجه. دلایل نبوت. ابن سعد رحمت الله علیه مبارک ابن عساکر رحمت الله علیه د حضرت انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې هر نبی الله جل جلاله په ښکلي مخ او ښکلي आवाज کې رالیږلی دی. ستاسې نبی حضرت محمد صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم هم الله تعالی په ښکلي مخ او ښکلي आवाज کې رالیږلی او رسولی دی. طبقات الکبرى. تاریخ دمشق. یو شاعر یو شعر ویلی دی: دنیا نه وه چې نوم درلود حضور د محمد، تر اوسه جهان ښکلی دی په نور د محمد. نور په مینه پوره اخلاص پوره ښکلا، پوره مینه پوره اخلاص پوره ښکلا، چې یو ځای جوړ بسی انځور د محمد. ما کړی و پرون هم د هغه په نامه فخر، ما کړی و پرون هم د هغه په نامه فخر، زنن هم په نامه کوم غرور د محمد. که څه هم میلیاردونه انسانان راغله او لاړه، په یوه کې لا موجود نه و شعور د محمد. عبرت د جهان تر پاچاهۍ ورته تیریږم، عبرت د جهان تر پاچاهۍ ورته تیریږم، که خدای چیرې حساب کړلم مزدور د محمد، که خدای چیرې حساب کړلم مزدور د محمد صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.